سورہ فرقان کی اللہ دغه د خاصو بندگانو صفات ذکر کړي دي. الله هم دې مونږ او تاسو نه دا مطالبه کوي چې تاسو دا ټول صفات په ځان کې راولئ چې ما ته نږدې شئ. الله ته د نزدېکت ډېرې ذریعې دي چې په هغې سره انسان الله ته نږدې کېږي. نو هغه ذریعې الله پاک ذکر کوي، هغه اسباب الله ذکر کوي چې دا تاسو اختیار کوي ما ته به تاسو رنږدې شئ. د الله جل جلاله د خاصو بندگانو دریم صفت هغه دا ده. الله فرمای والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. د الله خاص بندگان هغه دي چې کله ټول خلق د شپې اودشي نو دغه خلق رپاسی او الله ته جاړي، الله ته سجده لګولي وي او جاړي، جړه او فریاد الله ته کوي. معلومیږي دا چې کم خلق الله ته جاړي دی دا الله مشکل کشا او حاجت روای غني او خپل ټول ضرورت، خپل ټول مشکلات، خپل تکالیف، خپل درد، خپل غم دا د شپې الله ته مخې ته کیدي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو له دا تعلیم ورکولو چې تاسو به الله ته څنګه نږدې کېږئ. یوه پکې ورته دا خبره وکړه چې د شپې مونځ کوئ داسې ټیم کې چې والناس نیامون، چې خلق اودوي او د دغې خپل یو میټاس ته، خپل یو خوند ده چې سړی الله ته د شپې جاړي. دا ډېر یو عجیبه خوند لري، خو چې دا خوند د چا تر خولې شي. مونږ او تاسو چې ورته تهجد یو د شپې انسان ودرېږي الله ته وجاړي، او دا د ټولو صحابه کرامو معمولو چې هغوی به الله ته جړېدل. دا د رسول الله معمولو چې دا به الله ته جړېدو او خپل ټول مشکلات، تکالیف، حاجتونه رسول الله به دا الله ته مخې ته کېښول چې الله دا د ما مشکلات دي. مونږ که چیرې دا قرآن صحیح معنو سره سټډي کو او مکتو نو مونږ ته به اندازه ولګي چې د حاجتونو پوره کولو والا څوک ته. تقریباً 25 یا 27 پیغمبران الله جل جلاله د هغوی واقعات په د قرآن کې ذکر کوي د دلایل نقلیه په طور باندې. الله چې د هر یو پیغمبر ذکر کوي نو ورسره دا ذکر کوي چې دا پیغمبر الله ته محتاج او د ټولو پیغمبرانو احتیاج هغه ذکر کوي چې دا ټول الله ته محتاج. معلومیږي دا چې د مونږ او د تاسو بل د فریاد اوریدو والا نشته. همدغه یو ذات ته چې مونږ او تاسو ورته رب یو. ګوره 15 وخته مونځ کې مونږ پرې سوره فاتحه کې یو جمله یو، ا جمله دار چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله ته دې مونږ رب، مونږ د تا بندگی کوو او د تا نه مونږ په هر یو کار کې امداد غواړو. سړی چې په هر یو کار کې د الله نه امداد غواړي نو تاسو خیال چې الله به بینوا کی هیڅ کله نه بینوا کی. نو الله دې مونږ کې دغه جذبه پیدا کی چې مونږ د شپې الله ته ودرېږو. ګوره مونږ ډېر ګناهګار یو، دې کې شک نشته. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت 1443 صدی چلیږي چې هجرت یې کړی، وفات پرې ده چې د وفات یې څومره ټیم وشو. مونږ ډېر رستو راغلي خلک یو او مونږ د قرآن نه ناخبره خلک یو، مونږ د رسول الله د تعلیماتو نه ناخبره خلک یو، مونږ ډېر کمزور یو او ډېر ګناهګار یو. پکار دارا چې مونږه د صحابه کرامو نه
په عبادت کې په جړا کې په فریاد کې ډیر مخکې شو هغه بخلی شوي خلک الله دې غي باره کې فیصله کړی دا رضی الله عنهم ورضوا عنه زه د دای ناراضیم دی د ما ناراضی دي بهر حال الله ته جړا پکار ده الله فرمای په خپله چې دا د ما خاص بندگان دي چې دای ماته د شپې ودرېږي او جړا او فریاد کوي نو الله فرمای والذین آغا کسان پدې کې نرینا او زنانه ټول رسی یبیتون لربهم سجدا وقیاما چې دای د شپې الله ته رونی ودرېږي الله ته څوک په قیام وي څوک په سجدو وي پراته وي الله ته او جاړي یا الله د ما دا مشکل لا یا الله بچی می ډیر نافرمانه دي یا الله بچی می نشتا یا الله بچی می شتا خو نرینه بچی می نشتا ګوره دا ټوله غوښته تمام پیغمبرانو دی الله نه غوښته کړي تاسو کو قرآن وګورئ مختلف واقعات الله دی انبیاء ذکر کوي الله جل جلاله چې څومره طاقت تا دا ټول منی چې الله ډېر زور اور ذات ته عزیز او حکیم ذات ته الله جل جلاله داسې پیغمبران شته چې هغوی له په سپین سر باندې بچي ور کړي دا خلکو ته الله د خپل طاقت خي او د خپل قدرت الله خلکو ته خي چې ګوره درگاهونو ته مسا زیارتونو ته مسا تارونو لغنډې مو ور کو تا سره پکور کې داسې کیمیا ده چې دغه کیمیا ته وګوره پدې کې بتا ته د انبیای کرامو واقعات مخې ته راشي ته دا سټډي کا چې تا ته پته ولګي چې زکریا علیه السلام له الله یحیی علیه السلام په کم عمر کې ور کړی تا ته به دا پته ولګي چې ابراهیم علیه السلام له الله جل جلاله اسحاق علیه السلام په کم عمر کې ور کړی مفسرین لیکلي چې زکریا علیه السلام له الله جل جلاله یحیی علیه السلام د 100 کالو په عمر کې ور کړی اعلان کی زکریا علیہ السلام اللہ تا خپل فریاد مخې ته کې دي چې یا الله یما خو سرم سپین ده ګیره میم سپینه ده یا الله د ما اډو کیم کمزوري شوي دي ښځه میم بوډۍ ده الله ورته فرمایي چې قال کذالک ته به همدکه شانتې او تعالی به زه بچی در کوم چې یحیی علیہ السلام به وي ابراهیم علیہ السلام له الله فرشتې زیری ورکوي ورته چې تا ته د زیری وي د تا په یو فرزند باندې هغه فرزند به د تارې سارا بیبي نه وي چې اسحاق علیه السلام ده ابراهیم علیه السلام عمر په دغه ټیم کې ډېر زیات د زکریا علیه السلام عمر 100 کاله او د کور والا عمر لسکم 100 کاله ورته تاسو به همدکه شانتې زاړه یئ زه به تاسو له بچی در کوم دا ډېره عجیبه خبره نه او دا ولا ویلې الله ورکوي دا د دې دور خلکو دپاره الله دا خبره ساتلې وه چې آینده به داسې خلک وي چې هغوی به زیارتونو ته سي درګاهونو ته به سي د شپې به ما ته جړا او فریاد نه کوي نو چې ما ته جړا او فریاد نه کوي د ما کار څه ده چې زه وله بچي ورکړم دی چې د ما در پرېښې ده نورو قبرونو ته ولاړ وي او د هغو نه ما فوق الاسباب غوښته کوي دغه خلکو ته د قرآن په اصطلاح کې او د رسول الله د تعلیماتو په اصطلاح کې مشرکان ویلی شي